بچې څنګه یې ښه ښه یې څه خرڅې دا مې وخرڅومه ټول نه اول خو د اختر مبارک شه بچو ستا دې مبارک شه. اختر هم نن و که پرون و نن نن و لکه روژې هم پوره کړې خوړلې دې نه ده او ته ولې خاندې ها څه ټایم راوتې یې بچو ماسپښین ماسپښین راوتې یې څونه خرڅ دې وکړو د سلو یو نیم سلو مې وکړو سل یو نیم سل دې وکړو سکول وې بچو په څوم کې په پنځم کې پنځم کې هر ورځ مېوې خرڅې بچې نه چې سکول چوټي چې کله د سکول چوټي بیا خرڅې لکه اوس د اختر چوټیانې دي نو خرڅې چې سکول ته ځې بیا نه خرڅې نه او سبق له ځې مدرسې له ښه نو بچې دا خو د اختر ورځ ده تا خو د کپړې مپړې هم سلیدلې اغوستې دي دا ولې ځان له دې نوې جامې نه دي اخیستې چې څوک رالنه د مور مې رالنه اخیستې او پیزار دې اخیستې ځان له نه تا ځان اخیستې بچې ها نه دي دې اخیستې دا دې خور ده ستا په شان ده که نه نه کپړو پیزارو کې د دواړو کې ځان له یو شي هم نه دي اخیستې نه ولې نه دی بچې مور مې پیسې راسره نشته پیسې ورسره نشته نو بابا دې هم نه اخیستې پلار خو مې مړ دی پلار دې مړ دی نور روریان کور کې نشته بچه هغوی چا هېڅ چا نه دي اخیستې نه وروڼه دې څه کار کوي وروڼه مې نشته ټول څو کسان یې کور کې یو زه یم یو مې کچه خور ده یو مې نیا ده او مور مې ده کچه خور دې کومې والا دا یوه ښه دا ده بله نشته نه او کور کې دې مور ده او نیا دې د صرف و های چې مونږ خوراکو شو مونږ ستا نه بس لږه میوه واخلو او هسې به یو دوه څلور خبرې وکړو د اختر مبارکي به درکړو خو ستاسو خو ځان نه داسې درد دی او داسې غم دی بچې چې کور حالات څنګه دی بچې د اختر دپاره خو دوی کپړې پیزار نشته روژه څنګه تېره شوه بس چا څه راوړه هغه مې خوړه چا نه راوړه دودیسې به ناست وم ځان هم څه نه اخېسته نه کور خرچه څنګه چلېږي بچې دا ګاونډیان راوړي نو اوس د ټول کور بوج په تا باندې دی چې سل یو نیم سل روپو خرڅ وکړې په هغې باندې څه وړې بچو دا میوه پرې بیا واپس راوړم بیا بېرته خرڅه کړم ښه دا میوه دل څوک راوړي د بازار نه دا مې راوړله ماما زوی ماما زوی دله راوړي اوس په کور کې ستا سره وروڼه نشته بچې بابا په حق رسېدلی دی توی د اختر کپړې پیزار نشته دا به څه کېږي بچو دا خو د اختر ورځ د کم ماشومان چې دا دی په نوي نوي جامو پیزارو کې تللي دي میلې ته که نه او ښکلې جامې اغوستې ښکلې پیزار یې اغوستې میلو کې ټالون راچکرلون ستا زړه نه کېږي کېږي خو څنګه لاړ شو ولې بچو جامې مې نشته نو په زړو جامو کې به ځو معاشرې دا درد وجل کوي والله هغه بچی چې کم یې د ټالونو وخت دی هغه بچی کم یې د زانګوګانو د میلو وخت دی بچې څه وایي پلار نشته کور کې څوک نشته یوه مور ده یوه نیا ده دوه دقه خویندې دي د اختر اولنۍ ورځ په دې سور نور کې تاسو به کتی شئ زما به بچی باندې د کمې خولې پې به یې ولې سور نور ته ناسته ده میوې خرڅئ وایي کپړې پیزار په څه باندې واخلو چې کور کې د ډوډۍ درک نه لګي نو کپړې به په څه واخلو او پیزار به په څه واخلو چې روژه کې هم دغلته میوې خرڅولې څونه وخت نه دلته میوه خرڅوئ یو دوه درې میاشتې به کېږي دوه درې میاشتې کېږي مخکې ژوند به ټول دغسې تېرېږي ولې بچو څوک رال څه نه کوم دا نور ماشومان خو میوې نه خرڅوي د دوی پلاران شته زما خو پلار مړ دی زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم پیابلې لیونی یما یتیم یما یتیم ته غواړې بچې چې نورې میوې نه خرڅوي چې تا له موږ پیسې درکوو د میاشتې که نه او بیا میوه نه خرڅوې خپل سکول ته ځې سبق له ځې
مازدیګر نه بعد د ملګرو سره دلته ځانه لوبې موبې کوې او کور کښېنې خپل سبق ګورې نو ښه به نه یې داسې ښه به ښه به یې دا ټول ماشومان نن څوک مېوې نه خرڅوي صرف تاسو خرڅوئ نن نه بعد به ته هم نه خرڅوې بچو ښه مېوې صحیح شو زه ستا څه یم ماما بیا نه به خرڅوې ښه بچو صحیح شو د اختر ورځ ده که نه تا له اوس د اختر کپړې هم بندوبست کوم پیزار در لرونکي نه او د دې نه بعد به سودا نه خرڅوې ښه ته به هم نه خرڅوې ښه بچو مېوه صحیح شو دا نور ماشومان چې ستا خوا راځي به چې دلته خو ته خفه کېږئ نه د اختر ورځ ده چې پاکې جامې اغوستې نوي پیزار خفه کېږو ورته هغه ماشومان تاسو ته څه وایي راته وایي زړې جامې اچولې وای نوې واچوه که نه تاسو څه وایي موږ ورته وایو نشته مو تاسو ورته دا نه وایي بچې چې زموږ خو پلار نشته موږ له څوک واخلي وایو ورته د چمګاونډ کې د چا نه دي اخیستي نه بچې ستاسو د کار مار هېڅ څوک نشته مور هم ده نو هغه معذوره ده او نور سره په کور کې څوک دي نیا مې ده نیاري ده اوس څه وکړو بچې د اختر کپړې پیزار که تاسو له درکړو نو خوشحاله به یې بچې دا مېوه ټول د څو ده دا د 11 دا شی بچو واخلئ ټول راشئ دوه کسان راځئ شابه شابه دا یو کس جوړه که شابه زه بچې ځه شه زه وخت بدیو خندوي وخت بدیو جړوي بچې باختر کې له چا پیسې مېسې درکړې دي نه دلته چې ناست یې داسې چا 10 شال 50 نه درکړی چې دا د اختر پیسې شوې راکړي دي څونه چا رال 10 راکړي چا رال 10 راکړي ټولې څو درکړې دي 400 درکړې دي زه څو درکړم بچې دا پیسې د کور شوې که نه دا به خپلې مور لویسې کوله وهی به یې نه ښه صحیح شو او تاسو له د اختر در کومه که نه دا به ستاسو د اختر شي لاړ به شئ میلې ته ځان له پیټالونو باندې وځانډئ او ستاسو د اختر شوې ښه ده صحیح شو او د نن نه پس په نوره میوه نه خرڅوئ ښه بچو خپل سکول وایئ خپل مدرسې ته ځئ زه به راځم انشاءالله او تاسو له بیا هم پیسې راوړم او اوس د اختر جامې پیزار هم در کومه صحیح شو څه دي اما ماما ستاسو یم بچې او زه به راځم ښه راځئ شابه اوس دا کومه میوه چې پاتې ده به ځانه کور ته یوسئ خپله به یې وخورئ نور به میوې نه خرڅوئ او تا له خپل نمبر در کومه چې کله پیسې ختمېږي ما ته به ټلیفون کړې ښه صحیح شو دا کارت دی په دې کې دا نمبر زما دی او چې دې څه مسله راځي ما ته به ټلیفون کړې نور دلته میوه نه خرڅوئ ښه اگر تاسو به لیدلي دا بچیانې دقه دوه خویندې دي یوه یې مور ده په کور کې هغه هم معذوره ده یو ورسره نیا ده سکول نه چې راشي مدرسې له دې وایي چې د چوټۍ په ورځ میوه خرڅو ورځ د اختر ده اولنۍ ورځ ده د ټولو ماشومانانو ښه ښایسته ښایسته جامې پیزارونه کپړې اغوستې دي او میلو ته تللي دي د چا سره چشمې دي د چا سره ښایسته ګوډیانې دي چا سره څه دي چا سره څه دي دا بچی راغلی ده په دې سوچ باندې چې ماښام ته به ځان 100-200 روپو خرڅ کوي کور ته به یې وړي چې تپوس مې ته وکړو کپړې پیزار دي ولې نه دي کړي او میلې ته ولې نه یې تللی وی هغه خلک میلو ته ځي چې د چا پلاران جم دي نو انشاءالله د اخلاص غونته کې اداره جمدی ده دا بچی به نوره میوې نه خرڅوي په دې ځای کې دا به هم د هغې بچیانو سره د اختر خوشحالۍ مانځي او اوس چې کوم زموږ سره لن ساعت کوم د اختر کپړې پیزار د دوی دپاره دي هغه به ورته ورکوو د خیره سره که چېرې تاسو هم د دې بچیانو سره مرسته کولی شئ زما خپل خیال لري چې د دوی په کور به
4-5,000 روپۍ د دې کار کېږي. تاسو کوشش وکړئ زیات نه زیات د دې بچیانو سره خپلې مرستې وکړئ، ځکه هر انسان دی به خپل ځان راولي چې د اختر په اوله ورځ په دې سره غرمه کې به دې بچیان تاسو د خولې لیدی شئ. زما او ستا بچی الله دې نه کړي، الله دې نه کړي په داسې ځای باندې شو نو زمونږ او ستاسو به زړه به څه تېرېږي. الله دې د هېڅ چا پلار نه وژني، خاص کر چې هغه داسې بچیان وي چې نه خو یې رور وي، نه یې څه د ګټې وټې آمدن وي او نه یې په سر باندې څه سوری وي. ځئ چې زه بچی ښه تاسو به کپړې درکړو، پیزار دل درکړو، بیا به کور ته ځو. ښه صحیح شو. ته اوس په څوم کې 5م کې. او جومات سبق وې څومره سپاره وې؟ 9. صحیح ده بچو، خپل سبق وایه او نور به نه کوې. ښه تاسو ډېر ترګان دا وخت تاسو ګورئ، انشاءالله هغوی به تاسو له پیسې رالیږي او تاسو به بیا په خپل کور کې ژوند کوئ، د نورو ملګرو سره به دلته لوبې کوئ، مېوې مېوې به نه خرڅئ نورې. صحیح ده. زه چې زه بچی راځه ګاډي ته. यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा. यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा. मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की. ښه ملګرو څنګه چې تاسو ولیده دې بچیانو سره په دې بیس باندې ودرېدو چې ډېرې ښایسته ښایسته ماشومانان یې سودا یې خرڅوله. نو زمونږ خو سوچ هم داسې وي چې داسې خلکو ته ودرېږو، داسې مشرانو ته، هغې بچیانو ته چې دوی سودا خرڅوي. د هر یو بچي، د هر یو سپینګیري، د هر یو دردېدلي شاته خپل یو کتاب وي، خپل یو کهاني وي، خپل د ژوند یو داستان وي. هغه سلسله کې ودرېدم دې بچیانو ته، خو امید مې دومره نه و چې درد به دومره سیوا وي لکه دا کم چې دی. عمران بھائی را سره ولاړ دی، وایي زمونږ ګاونډیان دي، تپوس مې ترې وکړو، وایي 15-14 ورځې وشوې په دې روژه کې بابا پاک رسېدلی. نو په دې وجه باندې مناسب نه ښکاري، وایي چې نن هم د اختر پیله ورځ د مېلمانو کره ډېر زیات راغلي، کور ته خو یې ورتلی نه شمه. ډېر زر دی چې د دوی په کور کې به هم ستاسو سره د دې بچیانو ملاقات کوو که خیري سره. خو الان صحت د اختر پیله ورځ وه، د اخلاص ټیم ګرځي په داسې لستړو پسې، په هغې کمزورو پسې، په هغې بېوسو پسې. په دې سوچ راوتي وو چې راشه هسې هم ګرځو، خو که چېرته کې یو داسې بچی، یو داسې خور، یو داسې یتیم بچی او کونډه خور په لار کې راشي نو کپړې پیزار ګودام کې پراته دي، د هغې نه ښه دا ده چې ګاډي کې پراته وي. نو دې بچیانو دپاره لنډ ساعت زمونږ سره دا 2 جوړې د دې بچیانو دپاره شوې، دا کمې 2 خوریانې چې دي او بچې دا 1 جوړه دي، په دې کې د مور شو، یوه دې د نیا شوه. صحیح ده. پیزار بدلم انشاءالله تعالی چې راوړم ماښام، او د اختر نننۍ اولنۍ ورځ که دنه تېره شوه، خو زمونږ پکې هم ډېر زیات کمی دی. په کار دا وه چې د اخلاص اداره په وخت را رسېدلې وي، خو بس الله دې وکړي چې د اخلاص غونته کې ادارې او داسې ستاسو ښایسته ښایسته ترګان الله تعالی به دنیا کې ډېر زیات پیدا کړي چې هېڅکله هم یو بچی د اختر په اوله ورځ داسې خانک ته کښېنني او سودا خانې خرڅوي یا مزدوریانې ځان له کوي. ولې چې د بچی نه مې کله تپوس وکړو چې بچی ولې سودا خرڅوي، اختر له دې جامې پیزار ولې نه دي اخیستي، دا نور بچیان خو میلو ته ځي، تاسو ولې نه ځئ؟ نو د هغې بچیانو پلاران ژوندي وي. الله تعالی دې زمونږ او په تاسو باندې هېڅکله هم داسې حال نه راولي. زمونږ او ستاسو په بچیانو کم حال چې دې بچیانو دی. بچی اوس کور ته ځئ، زه به راځم وخت په وخت به ستاسو تپوس کوم، دا کم کارډ چې مې درکړی به دې نمبر به زما سره رابطه کوئ، خپل سکول وایه، خپل سبق وایه، چې څه مسله څه تکلیف ته راځي زما سره رابطه کوئ. صحیح ده بچو. او هغه ترګان په ډېرو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ، کوم چې زمونږ سره مرسته کوي ستاسو غونته کې بچیان نه رالیږي. صحیح ده. کپړې راکړه چې په دې خانه کې کېږدو، کومه میوه چې ته پاتې ده دا ستاسو د خوراک ته نور به سودا نه راوباسئ، نه به خرڅوئ. ښه بچې صحیح شو.